پرون سبق کې د الله په وجود باندې چې الله موجود دی شته د نمرود او د ابراهیم علیه السلام مناظره و خپل منځ کې نمرود وی زه خدای ما نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ته خدای نه خدای هغه ذات دی چې هغه ژوندي کول او مړه کول کوي نو هغه ورته وی دا ژوندي کول او مړه کول خو زم کولی شم د پانسیګاډ نه یو کس راواغشت هغه یې پرېښود او آزاد سړی چې کوم خلاصېده د جیل نه هغه یې مړ کړ وګوره دا ژوندي کول او مړه کول دي دا خو زم کولی شم نو ابراهیم علیه السلام وی چې دا خو قمقل دی ورته وی دا انور الله دې طرف راخیږي ته دې طرف راخیږي بس فبهت الذي كفر ملامتک دا الله په وجود باندې دلایل د نن سبق کې بعد الموت باندې دلایل الله بیانوي چې د مرګ نه وروسته الله قادر دی چې مونږ را ژوندي کړي که یو سړی 1000 کاله مخکې مړ دی عمر را ژوندي کولو باندې الله قادر دی او که یو سړی یو ورځ شوی دی او هغه مړ دی هغه باندې الله قادر دی چې را ژوندي یې کړي بعد الموت دا یو بنیادی عقیده ده چې دا عقیده زمونږ مضبوطه شي د هغې دپاره قرآن په دې باندې دلایل او واقعات بیانوي بخت نصر دا اوس د عزیر علیه السلام قصه الله کوي خو د قصې نه مخکې تاریخ دا خبره لیکلې ده چې کله بني اسرائیلو کې نافرمانی زیاته شوه نو الله په بخت نصر مسلط کړ بخت نصر بیت المقدس ول روان ک او د ټول سمړه کړل او سي قیدیان کړل او هغه قیدیان بوتلل د دې شام نه بوتل عراق علاقې ته بابل خار کې قید کړل هغې کې 10,000 کسان تقریبا د حضرت داود علیه السلام د خاندان نو چې د تلا پیغمبري وروسته ملو شوی و خو د د خاندان 10,000 کسان او دا نن چې کومه واقعه د عزیر علیه السلام دیم په هغه قیدیانو کې و نو کله چې دی د قید نه راخلاص شو نو را روان شو خپلې علاقې خپل کلي ته را روان شو چې دی بیت المقدس او دی علاقو ته راورسېد خپل وطن ته علاقې ولیده چې ټوله روانه وه دا دیوال دا چتونه را پروت او بیا پې دا دیوالونه داسې را پروت او هیڅوک نو انسانان ختم دا د زړه کې دا راله چې یاره زه مشاهده وکم عین الیقین ما ته حاصل شي چې یاره دا خلک په مله را جمدي کوي اډوکي پراتو د خلکو او داسې خوارو چې دا به خدای پاک را جمدي کوي تعجب شانتې وکړه خو تعجب د انکار دپاره نو اسی تعجب یې کو چې یاره دا به الله را جمدي کوي الله ورته وفرمایل چې ستا عین الیقین راشي علم یقین خو دې شته په بعد الموت باندې خو زه درته ښیم مشاهده وکړه چې زه تاسو دا څنګه را جمدي کوم الله پاک په ده باندې مرګ راوست د سره چې کوم خر و سورلي وه هغه مړ شو او د باندې م الله مرګ راوست 100 کاله پس یې بیا راپاسو 100 کاله پس ورته وایي څونه موده دې تېره کړه نو دی چې سار ټیم کې راته نور راختلی او دغه ټیم د ورځې یو حصه تېره شوې وه په دغه ټیم کې د باندې مرګ راغلی او دا اوس چې راپاسو نو دا ماښامې ټیم نو د وی د ورځې څه حصه و یا یو ورځ او دغسې زما زه څه وده شوی یم الله ورته وایي 100 کاله ته مړ وې اوس مې راپاسولې را ژوندې مې کړې نو یو خو دا ستا خپل حیات چې دی نو دا تا دې باندې دلیل دی چې زه را جمدي کولی شم ته مې 100 کاله پس را جمدې کړې او اوس ګوره دا ستا خر مخامخ خر داسې اډوکي پروت و زاړه رواسته اډوکي او ویښته الله ورته ښیي چې ګوره ستا دا خر زه څنګه را جمدې کوم الله خر ته حکم وکړه چې ژوندې شه نو هغه اډوکي وخوځېدل او د هغې نه ډانچه جوړه شو
بیا د هغه غوښې چې کوم دی خاورو کې خاورې شوي وي د یو ځای بل ځای نه هغه خاورې چې دی نو هغه غوښې را روانې شوې او د ډانچې سره ولګېدې او بیا فرشته راله په دې سپېمو کې ورته یو پوکي و هغې سره هغه خر اواز وکړه هغه کې ژوند راغی ژوندی شو الله پاک ورته وفرمیل دا وګوره دا بل دلیل چې زه ژوندي کولی شم دا ستا مشاهده وشوه وګوره په خپلو سترګو دې دا وکت او بل طرف ته وګوره تا سره چې کوم خوراک و انځران یا نور څه خوراک څه جوس هغه ورسره شربت ورسره ځان ته سفر دپاره ځان سره راغښتي ورته یې وګوره دا بلکل صفا چې څنګه تا راغښتي وو هغه 100 کاله کې دا نه دي خراب شوي یو طرف ته زه خراب کم بیا سموم بل طرف ته چې ستا یقین دی چې دا به خرابېږي 100 کاله کې یو څیز خرابېږي 2 ورځې پس خرابېږي وګوره هغه مې 100 کاله چې دی نو تازه ساتلی دی زه دغسې م کولی شم دا ورته الله وښودل چې بعض بعد الموت باندې کلک یقین وساته زه به خلک راجمدي کوم تا به م راجمدي کوم او خلک به م راجمدي کوم دا خبره ماته څه ګرانه نه ده ما چې دا نیست نه هست کړي دي اوس خو موجود دي هست ته راغلي دي د دې نه وروسته زه بیا ولې نشم جمدي کولی په دې باندې خو زه په طریقه اولا باندې قادر یم نه دا ورته الله وښودله دغه واقعه الله دې آیات د اوس چې کوم آیات وایو دا موږ دې کې الله بیانوي او کالذي دا او کالذي چې دی نو دا عطف دی په هغه مخکې آیات باندې الم تر الی الذي مخکې تیر شوی دی دلته هم دا دقسې دی الم تر الی الذي آیا ته نه ګورې هغه کس ته مر علی قریة چې تېرېدلې وکړل په یو کلي باندې نو د الذین مراد خو عزیر علیه السلام شو هغه کس عزیر علیه السلام قریه مختلف معنی خلقو کړي دي تاریخ را نقل کړي دي خو بس د مکه علاقه ده د شام علاقه ده او د شام کې اوس کم ځای دی ښار دی چا یو کلی یاد کړی دی چا بل کلی یاد کړی دی چا بل کلی یاد کړی دی خو یو کلی په هغه کلي باندې تېرېدلو شو وهي خاویة او دا را پرېوتې و علی عروشها په چتونو باندې اول دا چت را پروت بیا پې دا دیوالونه هم داسې را پروت قاله نو عزیر علیه السلام وی انا یحیی هذه الله څنګه به راجمدي کوي دې لره خدای پاک بعد موتها پس د مرګ د دې نه دا خلک چې ټول مړه دي د آبادو کې مړه شوي دي دا به خدای پاک څنګه راجمدي کوي فاماته الله پس مړ که د لره خدای پاک 100 عام 100 کاله ثم بعثه او بیا را ژوندې بیا را پاسو قال نو الله ورته وفرمایل کم لبسته څومره درنګ دې تېر کړی دی قال نو ده ورته وویل لبستو یوما یا خو مې یوه ورځ تېره کړې ده او بعض یوم یا د ورځې څه بعضې حصه نیمه ورځ مې تېره کړې ده قال الله ورته وفرمایل بل لبسته بلکې تا تېر کړی دی 100 عام تا درنګ تېر کړی دی 100 کاله فانظر او وګوره الی طعامک د خپل خوراک ته و شرابک او د خپلو څکلو ته د اوبو ته دې وګوره یا نور څه خوراک څکاک ورسره لم یتسنه چې هغه نه دي خراب شوي بلکل روغ صفا ستره په 100 کاله کې نه دي خراب شوي او وانظر وګوره الی حمارک د خپل خر ته د خر ته دې وګوره ولنجعلک چې وګرځو مونږ تا لره آیة نشانه للناس دپاره د خلکو دا ستا واقعه دا ستا مشاهده دا چې دی نو مونږ د خلکو دپاره یو نشانه وګرځو چې بعض بعد الموت حق دی وانظر الی العظام او وګوره د اډوکو د خر ته کیف ننشزها څنګه مونږ را ژوندي کوو دې لره خوځو نشز وی دوباره ژوندي کېدو ته ثم نکسوها لحمه او بیا ورغوندو مونږ دې ته غوښه نو دا دقسې الله وکړل هغه ډانچه جوړه شوه بیا هغه غوښه ورپسې ولګېده او بیا اواز وکړ فلما تبین له هر کله چې د تخکاره شوه نو قال د اوی اعلم زخ عالم ان الله چې بېشکه الله پاک على كل شيء قدیر پارسیز باندې یعنی زما علم نور یو دا علم چې دی نو یو علم یقین دی او یو علم د مشاهدې دی
نو علم د یقین زمونږ د ټولو دا یقین دی او دا ایمان دی چې الله ژوندي کول کوي، خو مشاهده چې زه په خپلو سترګو ووینم چې مړی راپاڅېد، نو دا مشاهده ده. دې سره د انسان هغه ایمان نورم مضبوط شي، علم نورم مضبوط شي. د مشاهدې علم هغه ډېر سړی ایمان مضبوطوي. نو ده ووایي چې زما زه پوه شم اوس، یعنې زما مشاهده وشوه چې الله په هر څیز باندې قادر دی، مړي ژوندي کولی شي، ژوندی مړ کولی شي، الله په دې هر څه باندې قادر دی. عین الیقین سره، عین الیقین سره ډېر مضبوطي. حق الیقین ته ورسي.